حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په پنځو خبرو باندې ده. هغه کې اول خبره دا ده چې شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اول خبره د اسلام چې دنو هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ویل دي. ځکه چې دا کلمه دي تر څو پورې ویل نه ده تر هغه پورې خو ته مسلمان نه حسابېږي. نو منځنی ستن د اسلام د کوټې چې دنو هغه کلمه د لا اله الا الله ده. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و اقام الصلاۃ، د منځ پابندی کول. په اسلام کې دویم اهم رکن چې هغه منځ دی. چې کله کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا دی ویلا، نو تا ته د ټول لومبه حکم چې په شریعت کې متوجه کیږي نو هغه د منځ حکم دی. د رمضان المبارک میاش را روانه ده. ډیر خلک د رمضان المبارک په میاش کې زکات ورکوي او پکار هم دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړی شي. یوه وجه د هغې دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې به د غریبانانو، د یتیمانو، د کونډو د هغې سره مالی مرسته وشي. نو هغې به په روژه کې ځان له په دې باندې روژه ماتې راوړي او د پېشمني دپاره به پکې خوراکونه ځان له راوړي او خپلو بچو له به پې د اختر جامې په اظهار وکړي. نو یو خو پکار دا ده چې یقینا دا زکات د رمضان المبارک په میاشت کې ورکړه شي. د دغې خلکو سره مالی مرسته ده. او دویمه وجه دا ده چې د رمضان المبارک په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی یو فرض په اویا باندې بدلی او یو نفل الله په فرض باندې بدلی. نو چې ته د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړې نو الله تبارک وتعالی درله په اویا چند باندې ثوابونه درکوي. بهر حال دا زکات چې دی دا د اسلام دریم اهم رکن دی. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په پنځو خبرو باندې دی. هغې کې اول خبره دا ده چې شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اول خبره د اسلام چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ویل دي. ځکه چې دا کلمه دي تر څو پورې ویل نه ده تر هغه پورې خو ته مسلمان نه حسابېږي. نو منځنی ستن د اسلام د کوټې چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله ده. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و اقام الصلاۃ، د منځ پابندی کول. په اسلام کې دویم اهم رکن چې هغه منځ دی. چې کله کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا دی وویله،
نو تا ته د ټول لومبی حکم چې په شریعت کې متوجه کیږي نو هغه د مونځ حکم دی ځکه چې په دې مانځه کې انسان د الله سره رازداري شروع کی خبرې شروع کی په دې کې د الله سره مناجات کول دي د الله سره ملاقات کول دي په شریعت کې اول خبره چې تا ته متوجه کیږي نه حکم دو مانځه دی دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دریم و ایتاء الزکات دریم حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ورکول د زکات دی نو زکات د اسلام دریم اهم رکن دی او د زکات او د مانځه د ذکر احادیث مبارکو کې اکثر یو ځای راغلی دی او قرآن مجید کې خو تقریبا اتیا پیری یو ځای راغلی دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکات کوم ځای چې د مونځ ذکر دی هلته سره ذکر دو زکات دی او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وحج البیت د بیت الله شریف حج کول من استطاع الیه سبیل سوک چې هلته د تلو طاقت لري په هغه باندې بیا حج فرض دی او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصوم رمضان د رمضان المبارک د میاشتې روزې نیول د اسلام کوټه په دې پنځو خبرو باندې ولاړه ده نو په دې کې دریم خبره او دریم اهم رکن چې دی نو هغه ورکول د څه شي دی د زکات زکات چې څنګه مونځ فرض دی داسې زکات فرض دی کو یو سړی د مونځ نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي کو یو انسان د زکات نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي پس یو سړی وایي چې مړه زکات پکې چا راوستی دی مال زما دی پیسې زما دي او زه به یې رالم بل چاته به ورکوم دا پکې نشته دا خو ټیکس دی دی په دې خبرې سره څه شو کافر شو د اسلام نه ووتو دې وجې نه کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین شو نو څه خلکو د زکات نه انکار وکړو منکرین زکات وګرځېدل او خبرې دا وکړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې په بیت المال کې پیسې نه وي نو ځکه به نبی علیه السلام زکات غونډو اوس خو بیت المال ډک دی موږ نه ورکوو زکاتو انکار یې وکړو ابوبکر رضی الله تعالی اعلان وکړ زه به دوی سره جهاد کوم عمر رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ته فرمایل وی ابوبکر ته دوی سره څنګه جهاد کوي جهاد ور سره ته څنګه ځکه ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی ما ته حکم شوی دی چې ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله زبد د خلکو سره تر هغه پورې جهاد کوم تر څو چې هغوی لا اله الا الله دا کلمه نه ویلي نو دوی خو کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وی مونځ کوي نو بیا ورسره ته جهاد په کم دلیل کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې لا اله الا الله نو وی زه به سره جهاد کوم او دوی خو لا اله الا الله وای نو ته سره جهاد څنګه کوي ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله زبد دوی سره جهاد کوما لو منعونی دوی کو چرته من کو زمانه عقالا اغه پړ په کم پړ چې به دوی اوخ تړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکو او مال را نکو زبو سره بیا جهاد کو کم پړی باندې چې اوخ تړلی شي او دوی به نبی علیه صلات وسلام ته په زکات کې ورکو او زمانه یې منع کو زه به ورسره څه کومه جهاد کومه او بیا ابوبکر رضی الله تعالی داسې وکړل عمر رضی الله تعالی فرمایي وروسته مونږ پوه شو
چې الله تبارک وتعالی د ابوبکر صدیق سینه په دې خبره باندې کولاو کړې وه په حق باندې مونږ خطا وو الله تبارک وتعالی داغه سینه کولاو کړې وه په دې خبره باندې نو به هر حال زکات دا د اسلام اهم رکن دی اهم رکن کو څوک تینا انکار کوي نو په دې سره دې څه کیږي کافر کیږي به هر حال ډېر خلک داسې دی چې په مال باندې مین دي منځ هم کوي روجې هم نیسي هر کار کوي خو چې د زکات ورته ووایي نو دا خبره پې ډېره زیاته بده لګي ډېره زیاته بده لګي مال زما دی او زه به غریب ته ورکوم نو کو انکار ته نه کوي خو کافر کېږي پې او کو انکار ته نه کوي زکات نه ورکوي په دې سره ته فاسق فاجر ګرځي بیا او مستحق د جهنم ګرځي په دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په ما باندې درې قسمه خلک پیښ شو چې هغه جنت ته روانو او درې قسمه خلک په ما باندې پیښ شو چې هغه جهنم ته روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اول هغه کسان چې په ما پیښ شو هغه جنت ته روانو یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فالشهید شهید د الله په لار کې کم انسان چې د الله تبارک وتعالی په لار کې شهید شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما په خپله ولیدل چې دا جنت ته روان دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعبد مملوک احسن عبادت ربه هغه غلام را باندې پیښ شو چې په غلامۍ کې د الله بندگی کړې ده په غلامۍ کې د الله بندگی کړې ده او د خپل مالک خدمت یې کړی دی مطلب دا دی یو سړی د چا نوکر دی مزدور دی ورسره د هغه خدمت هم کوي خپلې پیسې هم حلالوي او د رب بندگی پکې هم کوي هر نوکر کې سرکاري نوکر کې پرایویټ نوکر کې خپل نوکریم په ایماندارۍ سره کوي او د الله عبادت پکې هم کوي نبی علیہ السلام فرمایي دغه خلک مې ولیدل چې دا جنت ته روان دي نن سبا اکثر خلک دا عذر کوي که نه وایي زه مونځ کوم نو مالک مې خفه کېږي یا د ډیوټۍ په دوران کې وایي د مونځ نه ډیوټي کول دا ډېر ضروري دي دا ډېره غلط فهمي ده هغه نوکري به د سره کوي نه په کومه نوکري کې چې ته د الله عبادت نشي کولی هغه نوکري کول جایز نه دي په کومه نوکري کې ته فرض عبادت نشي کولی دغه نوکري کول جایز نه دي دا د خلکو ځان له کار کتلی دی چې لومبی ډیوټي ده وروستو منځونه دي لومبی منځ ده وروستو نوکري ده اصل کې خبره داسې ده نو نبی علیہ السلام فرمایي هغه سړی مې ولیدو چې جنت ته روانو چې د خپل مالک د خدمت سره سره د خپل رب بندګي هم کوله او دریم نبی علیہ السلام فرمایي هغه عیادال انسان اهلدار انسان چې الله ورله ډېر اهل و عیال ورکړی دی د هغې باوجود چې کوم روزي ده په هغې باندې قناعت کوي په هغې باندې شکر وباسي او د چا نه سوال نه کوي دا انسان مې په خپلو سترګو ولیدو نبي علیه السلام فرمایي چې جنت ته روان دی نو دا درې قسمه خلک څه دي جنتیان دي کم کم یو نبی علیه السلام فرمایي شهید دویم هغه انسان چې دویم هغه انسان چې د خپل مالک د خدمت سره د رب بندگی هم کوي او دریم نبی علیہ السلام فرمایي یو انسان عیالدار دی بال بچ دی الله تبارک وتعالی ورله ډېر بال بچ ورکړی دی خو چې کومه روزي ده په هغې باندې د الله شکر ادا کوي او د خلکو نه سوال نه کوي بیا نبی علیہ السلام فرمایي وایي درې قسمه خلک مې داسې ولید چې هغه جهنم ته روان دي
جهنم ته روان دي. یو پاغي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فامیر مسلط ظالم بادشاہ. ظالم بادشاہ می اولیدو چې الله تبارک وتعالی ور بادشاہي ورکړي دا، نور خلق د ما تحت اسید د لاندې او بیا پم دې سکی ظلمونه کوي. ظالم بادشاہ. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه انسان می اولید چې جهنم ته روان دی چې الله ول مال ورکړی دی او د هغې باوجود د هغې زکات نه ادا کوي. الله ول مال ورکړی دی او د هغې باوجود لږه غونته کې ایسه د 40 روپۍ ده، په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دي. دا څه شی دی؟ بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. مال ولم الله ورکړی، بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وفقیر فخور غریب متکبره. غریب متکبره، غریب هم دی او تکبر هم کوي. ځکه مالدار تکبر کوي خو زه په خپلو پیسو باندې مست دی که نه، مس کېږي. اگر چې د هغه ټیکانم جهنم دی چې په مال باندې تکبر کوي. خو د هغه نه بدترین بیا دا ده چې مال ورسره هم نشته او بیا هم تکبر کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي وایي دا 3 انسانان مې ولیدل چې دا جهنم ته روان دي. الله تبارک وتعالی دی په اولو 3 کې مونږ راولي، په دې اخرو 3 کې دی مونږ نه راولي الله تبارک وتعالی. نو به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه انسان چې الله ول مال ورکړی دی او د زکات نه ورکوي، دا انسان څه دی؟ جهنمی دی، جهنمی. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اتاه الله مالا، چاته چې الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی فلم يؤد زکاته او بیا هم د هغې زکات نه ورکوي، مثل له یوم القیامه الله تبارک وتعالی به ده ته په دې غاړه کې ورواچوي شجاعا اقرع، داسې مار چې بهادر به وي او په سر باندې به گنجې وي. د شجاع بعضې نومانه کړې هغه مار چې په لکۍ باندې ودرېږي. مونږ چې ورته کوم مار وایو؟ چمچمار ورته وایي که نه؟ چمچمار ورته وایي یا ورته هغه چجې والا مار وایي، داسې نیغ چې ولاړ وي، ده ته شجاع ویلی شي. شجاع هغه مار چې داسې دا سرې نیغ نیولی وي، الله تبارک وتعالی به دا مار ده ته په دې مرۍ کې ور واچوي اقرع او په سر باندې به ګنجې وي. په سر به ګنجې ځکه وي محدثینو لیکلي دي چې د ده په دې سر کې به دومره زهر چې د هغې زهرو د وجې نه د ده په سر به ویښته نه کېږي، داسې زهریله مار به وي. او له زبیبتانې د هغه د سترګو د پاسه به 2 تور تور ټاکې وي. دا تاسو کتلي که نه؟ مونږ خلک وایي دا 4 سترګې سپی دی. د کم سپي د سترګو د پاسه چې تور داونې مونږ ته 4 سترګې، دا 4 سترګې نه خو داسې سپی ناکاره ډېر زیات دي. د دې مار د دې سترګو د پاسه به 2 داغونه وي، دا اشاره ده د ناکاروالي ته. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یطوقه یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به د ده په دې سټ کې ور واچوي، ثم یاخذ بلحظمتیه، بیا به هغه د ده په دې وښکو کې د خپله خوله ورکوي، ده ته به ټپونه ورکوي او دا مال به ورته وایي انا مالک و انا کنزک، زه خو مار نه یم، زه خو ستا هغه مال یم، زه خو ستا هغه خزانه یم چې په دنیا کې دې جمع کولم او زکات ته نه ورکو. نن الله تبارک وتعالی مال د مار شکل لا کړی، زه په تا باندې مسلط کړی یم چې زه به تا ته دا سزا در کوم تر هغې ورځې پورې تر څو چې قیامت نه دی قایم شوی. په میدان محشر کې به ته دا سزا وي، بیا به په اخر کې فیصله وشي یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي. خو په میدان محشر کې به خلک په نور سزاګانو کې مبتلا وي، دی به په دې سزا کې مبتلا چې الله په ده باندې یو ښامار مسلط کړی.
الله تبارک وتعالی دې دغه نه موږ ته پناه راکړي. بهر حال الله مال درکړی دی، د هغې مال زکات ورکول پکار دي. خاص کر زنانه چې دي، زنانه دوی اکثر د دې سرو باندې ډېر زیات خوشحالیږي. زنانه دې ته ډېرې خوشحالېږي چې ماله 10 تولې کالي وکړه او ماله 20 تولې کالي وکړه، خو بیا ورته وایي زکات ورکړه، نو اخوا بیا په دې باندې سمې نه راځي. وایي ما سره پیسې کم دي، زه د زکات ته څه نه ورکړم، زه ورته وایم دا کالي دي خرڅ کړه، زکات یې ورکړه. کالي به دې خرڅوي خو زکات یې ورکړه. کو خاوند یې ورکړو خو ډېره ښه ده، کو نه ورکړي ګناهګاره خو پیته یي. نو زنانه کالو ته خوشحالېږي او بیا په زکات باندې سمې نه راځي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام خواله یو زنانه راله، هغې د سرو زرو بنګړي په لاس کړي وو. نبی علیه الصلاة والسلام چې د هغې بنګړو ته وکتل، وی ته د دې زکات ورکوي؟ هغې زنانه ورته وی نه د الله پاک پیغمبر زه خو زکات نه ورکوم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل دا خو تا د اور بنګړي لاسونو ته اچولي دي، دا خو د اور د جهنم بنګړي دي چې تا لاسونو ته اچولي چې د دې زکات نه ورکوي. الله تبارک وتعالی فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هغه کسان چې سرو سپین دا خزانه کوي خو د الله په لاره کې ترې ورکړه نه کوي، زکات ترې نه ورکوي، فبشرهم بعذاب علیم. الله تبارک وتعالی فرمایي په درناک عذاب ورته زیری ورکه، په درناک عذاب ورته زیری ورکه. زیری ورته څنګه ورکه؟ عذاب خو زیری نه دی، دا خو بد خبر دی. معنی دا دی چې څنګه ته د سرو زرو ته خوشحالېږي، بیا داسې د الله عذاب ته هم خوشحاله اوسه چې زکات ترې نه ورکوي. او الله تبارک وتعالی فرمایي یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دا سره سپین به په اور د جهنم کې تودولی کېږي. فتکوا بها جباههم، په دې تندو به ورته داغ ورکوي، وجنوبهم، په دې اړخونو به ورته داغونه ورکوي، وظهورهم، په دې شاګانو به ورته الله تبارک وتعالی داغونه ورکوي. او وبه ورته ویلی شي هذا ما کنزتم لانفسکم، دا خو هغه سره دي، دا هغه سپین دي، ته هغې کالو ته خوشحالې دي چې دا مې امیل دی، دا مې والی دي، دا مې بنګلي دي، ته دې ته خوشحالې دي، دا خو هغه کالي دي چې تا ته زکات نه ورکو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اوس د هغې سرو سزا وڅکه، د هغې خزانو سزا وڅکه کوم چې تا ځان له خزانه کړي وو. د هغې سرو د هغې سپینو سزا وڅکه چې کوم تا ځان له خزانه کول او زکات تې نه ورکوو. زه هغې زنانو ته هم هغې خویندو او میندو ته هم چې د چا سره سره دي، د چا سره سپین دي، د دې به بیا زکات هم ورکوئ، یوازې کول نه دي، ورنه دا سره سپین دا به الله تبارک وتعالی په اور د جهنم کې ګرمیو تالی وکړي، بیا داغونه درکړي. نو د دې زکات ورکول دا خامخا لازمي پکار دی. الله مال را کړی دی، سره زر چې دي 1 نیمې تولې، سپین زر 2.50 نیمې تولې، نغدي پیسې چې دي چې د 2.50 نیمو تولو دغه ته رسي، قیمت ته رسي، نو زکات ته ورکوي. په دې زکات باندې مال کمیږي نه، په دې زکات باندې مال زیاتیږي. او چا چې زکات نه دی ورکړی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا جهنمی انسان دی. او کم انسان چې زکات ورکړی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په دنیا کې زیری ورکړی چې دا جنتی انسان دی. لکه حدیث مبارک کې راځي د بنو قزاعه یو سړی راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ودرېده، وی د الله پاک پیغمبره په تا باندې مې ایمان راوړی دی او دا گواهی مې کړې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، په تا مې ایمان راوړی دی د الله پاکه پیغمبره. دویم دا دی چې زه د مونځ پابندي هم کوم، مونځ هم کوم. دریم دا دی
چې زه د رمضان المبارک روجې هم نیسم، او پنځم دا دی چې د رمضان المبارک په شپو کې د الله عبادت هم کوم. د رمضان المبارک د ورځې روجې نیسم او د شپې عبادت کوم، او دارنګه وآتیت الزکات او زه زکات هم ورکوم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی من مات علی هذا کان من الصدیقین والشهداء، که څوک په دې حالت کې مړ شو لکه دا کمی خبرې چې تا وکړي چې د الله پاک پیغمبر په تا ایمان راوړی دی، د مونځ پابندي کومه، زکات ورکومه، د رمضان المبارک پر روجې نیسمه، نبی علیہ السلام فرمایل چې دا کارونه چا کول او دې مړ شو نو دې به حساب په صدیقین او په شهداو کې. نو مطلب دا دی چې څوک زکات ورکوي، نبی علیہ السلام فرمایي دا څه دی؟ جنتی انسان دی. او چا چې زکات نه دی ورکړی، نبی علیہ السلام فرمایي ومې چې جهنم ته روان دی. الله ولا مال ورکړی دی او بیا هم زکات نه ورکوي، نبی علیہ السلام فرمایي ما اولید دغه انسان چې دا چېرته روان دی؟ جهنم ته روان دی. دارنګه بل حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره ما ته داسې یو عمل وښیه چې زه کوم الله پې ما جنت ته داخل کړي، ما ته زه مختصر اعمال وښیه چې زه یې کوم چې ما پې الله تبارک وتعالی پې ما جنت ته داخل کړي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل تعبد الله لا تشرک به شیئا، د الله بندګي کوه خو د الله سره په بندګۍ کې څوک شریک مه ګرځوه، یو خو دا کار کوه. دویم ورته نبی علیہ السلام فرمایلي فرض منځونه چې دي دا کوه، فرض منځونه د دې پابندي کوه، دا مه پرېږده. دریم ورته نبی علیہ السلام فرمایو وی فرض زکات چې په تا کم دی دا ورکوه، زکات ورکوه. او څلورم ورته نبی علیہ السلام فرمایل وی د رمضان المبارک روجې نیسه، د رمضان المبارک روجې نیسه. هغه صحابي د نبی علیہ السلام د خوانه چې روانېده که نه، نو یو خبره یې وکړه وی والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا ولا انقص منه، وی زما دی په هغې ذات باندې قسمي د کوم ذات چې زما روح دغه په قبضه کې دی، کمی خبرې چې راته تا وکړې د الله پاک پیغمبره نه به په دې زیادت کوم او نه به په دې کې کمې کوم. او روان شو، چې څنګه روان شو نبی علیہ السلام فرمایل وی که څوک غواړي په دنیا کې چې زه جنتي انسان وینم نو دې صحابي ته وګورئ. که په دنیا کې د چا دا خواهش وي که نه چې ما یو جنتي انسان ولیدی هغه دې صحابي ته وګوري. ګورئ صحابي ورته څه وي؟ وی د الله پاکه پیغمبره نه به پې زه زیادت کوم نه پکې کمې کوم. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه زیادت هم نشي کولی او د ځان نه کمې هم نشي کولی. زیادت کول هم بدعت دی، کمې کول په کوم څه دی؟ بدعت دی. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه کمې زیاتې نشي کولی. هغه ورته د الله پاک پیغمبر چې تا راته څه وي هم دکه شان به زه کومه. نبی علیہ السلام وفرمیل ای زما صحابه کرامو که وایي چې په دنیا کې موږ جنتي انسان ولیدی نو دا صحابي روان دی، وګورئ ورته، وګورئ ورته دا جنتي انسان دی. هغه ورته څه ویلي وي د الله پاک پیغمبر زه به څه ورکومه؟ زکات. څه به ورکومه؟ زکات. نو زکات په معامله کې مو خلک ډېر زیات سست یو. د رمضان المبارک روز هر کار کې چې پیسو له سر راځي بیا سست یو، په هر شي کې نو هر کار ته نه خو چې پیسو له پکې سر راشي که نه نو بیا سست یو. مونځ هم ښه کوو، روجې هم ښه نیسو، نفلونه هم ښه کوو، ذکر و اذکار هم ښه کوو، خو زکات ورکولو کې څه یو؟ سست یو. نو د زکات کې مسله دا ده چې دې کې مال دی، دا مال دومره خوږ څیز نه دی، دا پاتې کېدونکی دی. او یقین وکړه چې څومره پسې ولګېدې په دې مال پسې کره
دومره به درنه تښتي دومره به درنه تښتي منډه به پسې وای خو په لاس نه راځي یو ورځ ورته شاکه مړه وای ته هسې په لاس نه راځي صحیح ده نو زه نور دا خپل ژوند الله ته ورکومه د الله عبادت ته ورکوم د الله بندګۍ ته ورکومه دا مال به درپسې په خپله بیا شاته را روان شي صحیح ده نو دا درته نه یم چې مال مه ګټئ مال ګټئ خو د الله حق پکې مه هېروئ مال ګټئ خو د الله حق پکې مه هېروئ چې الله 1,00,000 روپۍ درکړي دي نو 2,500 روپۍ څه دي دا 2,500 دي پکې نه که نه دا 2,500 دې د الله په لاره کې ورکړه نو روژه را روانه ده د هغې دپاره اول تیاری دا دی چې موږ دا قصد وکړو چې زه به نفلي صدقات خو ورکوم خو انشاءالله چې خپل فرض زکات دا به د ټول نه اول ورکومه فرض زکات ورکوم چې د الله په دربار کې زما غاړه خلاصه شي کم مسکین دي کم یتیمان دي کم غریبانان دي چې هغې پې ځان له د روژې تیاری وکړي او الله به زما ذمه خلاصه کړي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین